أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. دا سورة نحل دی پارا سورلسم دا سورت چی دی شپاڑسم دی آیات چی دی اتنیوی ننیوی سل نمبر آیاتی نن پر دې بیان درته کوم چې د اسلام پر نامه باندې دوی غټي فرقې جوړې دي چې د یوې نوم د شیعه د بلې دی سني. په دې کې بیا څه ټولې فرقې دي. هرې فرقې د الله قرآن مکمله پرې ایښی دی، صرف تر زبان پر ایمان دی او هیڅوک په دې قرآن سره نه عمل کوي نه عمل ته اراده سته، بلکې د خپلو براینامو شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث د دې په منګړتو اقوالو پسې روان دي. د الله کتاب بالکل پرې ایښی دی. په هر مسله کې د خپلو اکابرینو، د خپلو امامانو، د خپلو اغاخیلو خبرې پیښوي. د الله کتاب بالکل پرې ایښی دی. نو زما ورونو، هر وخت چې تاسو سره داسې یو ملا د الله د کتاب په مقابل کې مخامخ سي او که یو مسلمان مخلص مومن د الله قرآن پیښوي، هغه منګړته کیسې پیښوي، منګړته روایات پیښوي، دغه مومن مسلمان د الله قرآن پیښوي، د الله د قرآن په تایید کې، په تشریح کې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث پیښوي. هر وخت یو سړی د الله قرآن پیښ کړي، د الله د قرآن په تایید کې یو حدیث پیښ کړي، سنت پیښ کړي، هغه پر حق دی. هغه چې وایي زموږ امامانو ویلي دي، زموږ اکابرینو ویلي دي، زموږ بزرګانو ویلي دي، دغه خلک دا په انساني شکل کې موجوده دی، خو په اصل کې شیطان ملعون دی. د دا رقم خلکو سبته اعوذ بالله وایي، پناه به غواړې، لکه څرنګه کوم چې په دغه آیات کې دی. زما ورونو، هر وخت یو څوک تا سره مخامخ سو ترلاسې نیسه، د هرې مسلې په باره کې پوښتنه ځینې کوه. داسې خلک سته چې د کفارو ماشومان بې ګناه جهنمیان بولي. موږ د دوی څخه دا پوښتنه کوو چې دغه د مسلمانانو ماشومان بیا څنګه جنتیان دي، او سته وایه چې هغه د الله علم دی چې دی بیا هغه لویان سي او کم عمل به کوي. دا ستا د مسلمان بچی چې ته وایه الله دې شفیع وګرځوي، دغه تا ته څه علم دی چې دا بیا بعد کې مثال او غټ او غټیږي، دی به کافر وي که به مشرک وي. سوچ پکار دی. الله پاک د هغه څخه پوښتنه نه کوي چې ماشوم وي، لیونی وي او بدي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم وایي هر حیوان د مور او د مور څخه دی سم پیدا کیږي، نه غوږ کاټ وي، نه لکۍ کاټ وي، نه نور داغونه. چې کله دا حیوان پیدا سي نو خلک په هغه باندې غوږونه پرې کړي، لکه د سپي ده او لکۍ یې پرې کړي، داغونه پر کښېږدي. نو زما ورونو، دا رقم دغه خلکو دغه حیوان زخمی کړي، عیبجنه کړي. دغه رقم دا کښېنی چې کله غټ سي، مور و پلار یا دیوبندی ځین جوړ کړي، یا پنجشیری ځین جوړ کړي، یا یهودي کړي، یا نصراني کړي،
تبلیغي کې تصوف لار ورشي په هغه باندې روان کی نو سوال جواب هغه وخت کیږي چې کله انسان بالغ شي د ماخستن د لمانځه سره تراویح کول دا بدعت کار دی دا حرام کار دی دا نه د الله په قرآن ثابته ده نه او د نبي وسلم په حدیث ثابته ده دا د شپې لمونځ په کور کې دا لمونځ او نبي امر کړی دی قولی حدیث دی چې دا لمونځ تر مسجد په کور کې افضل دی ورښځې ته طلاق ورکول پر یوه ځای باندې دا حرام کار دی یو دوه درې رب موږ ته په خپل قرآن کې په 50 آیاتو باندې موږ ته د ښځې د ایله کولو طریقه بیان کړې ده مولایان منګړه اقوال پیشي د الله قرآن یو نه راځي نو زما ورونو باید چې موږ خپل امیر تر لاس ونیسو خپل مولا تر لاس ونیسو خپل شیخ الاسلام تر لاس ونیسو په هر عمل کې باید چې موږ د دې څخه پوښتنه وکړو دغه تعویذونه شرک دي چاشتونه شرک دي بدعت دی زیارتونه ورتګ د هغو غوښتنه دا شرک دی او نظرونه کول د غیر الله پر نامه باندې دا شرک دی او آواز کول چې یا پلانه را رسېږه دا شرک دی کفر دی نو دغه رقم د هر لمانځه بعد کې دعاګانې غوښتل لاسونه پر کول دا بدعت کار دی او خور ته حق نه ورکول دا د الله د قرآن انکار دی و مور ته حق نه ورکول دا د الله د کتاب انکار دی په هره مسله کې باید چې موږ ته پر دین پیسې اخیستل ارامې دي د جهاد دپاره ځې الله دپاره به جهاد کوې د بل چا د خوشنودي دپاره د پیسو دپاره به جهاد نه کوې خپل مؤمن مسلمان ورور به د پیسو دپاره نه وژنې دا د الله حکم دی نو دلته وایي کله چې ته د الله کتاب وایې نو ته د الله کتاب وایې نو د شیطان مردود څخه پناه وغواړه انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون بېشکه د شیطان زور نه چلیږي شیطان هغه مولا دی په سپینه جامه کې هغه برای نام شیخ الاسلام شیخ الحدیث شیخ القرآن چې په سپینه جامه کې د شیطان عمل بیانوي د الله قرآن ته څوک نه پرېږدي د نبي صلی الله علیه وسلم سنت ته څوک نه پرېږدي بس وایي زموږ اکابرینو فقهاو امامانو چې څه ویلي دا دین دی زما ورونو دا دین نه دی دین د الله په کتاب کې موجوده دی پر دغه خلکو باندې چې دی مؤمنان دي مخلصه په هغه باندې د مولا پیر هغه خیل زور نه چلیږي هغه پر الله باندې توکل دی د الله پر قرآن توکل دی په هغه بروسه ده او د نبي په سنتو باندې عمل کوي انما سلطانه على الذين يتولونه بېشکه زور زبردستی چلیږي پر هغه خلکو باندې چې هغه دوست جوړوي دغه مولا دغه امیر دغه مشر دا مور پلار چې هغه چې دي والذین هم به مشرکون دا خلق د الله سره شرک او کوونکي دي مشرکان دي د الله د کتاب او په مقابل کې د خپل اکابرینو اقوال راخستي دي د خپل مور پلار خبره راخستي دي د خپل شیخ الاسلام برای نام چې په جامه کې او د مسلمان ولاړ دي په اصل کې د شیطان ملعون دی چې دغه هر چا د الله د قرآن په مقابل کې د نبی د اقوالو په مقابل کې د نور خلکو اقوال را مخته کړ د الله قرآن په دباوی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت په دباوی دا سړی مشرک دی کافر دی لعنت دی په دې به باید چې موږ عمل نه وکړو په دې پسې ولاړ نه شو
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم تاسو به او نه بیانوي تاسو به وینای نه کوي په خپلو ژبو باندې به هغه شیان هغه مسایل او نه بیانوي الکذب دروغ هذا حلال دا حلال دي وهذا حرام دا حرام دي لتبتروا على الله الكذب چې وتړي تاسو پر الله باندې دروغ په هر مسله کې دا خلق د ځان خبرې جوړوي او نسبت الله کوي الله ته کوي ان الذين يفترون على الله الكذب بشک هغه خلق چې دوی جوړوي تړي الله پر الله باندې الکذب دروغ تړي او د دروغو فتواوی ورکوي او د دروغو مسائل بیانوي الله ولا یفلحون دا خلق به کامیاب نشي نو زما ورونو متاع قلیل دا یو پیدا ده د څو ورځو ولهم عذاب علیم دا خلق دپاره عذاب علیم دی او دردناک عذاب په قیامت باندې اوس لا وخت دی د الله قرآن زده کوي د الله د قرآن په تشریح کې د نبي اسلام حدیثونه زده کوي تی به انشاءالله تعالی کامیاب یاست واطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين د الله د ومني چې د الله کتاب دی د نبی د ومني چې د نبی سنت دی د دې دوه څخه مې مخ واړو نو الله مینه نه کوي د کافرانو سره الله دې واسو توفیق راکړي چې دا قرآن زده کو په دې عمل وکړو تر بلو پورې ورسو الله دې موږ ته مرګ په اسلام راکړي الله مې دې دا زړه کلک پر اسلام باندې الله مې دې د زړه څخه د کفارو د بدعتیانو د منافقانو روب وباسي د الله روب دې زموږ په زړه کې راشي د الله هوا هم دې راشي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين